بېنظیرې کفالت پروګرام روپۍ چې دي د زنانه روپۍ بل کس رایستی شي، لکه بله زنانه یا بل کس چې دی د هغې هغه روپۍ رایستی شي، یا یوه زنانه وفات شوه نو هغه به څه چل کوي، د هغې هغه روپۍ به بل زنانه ته میلاویږي که نه میلاویږي. دغه شان د ځینې زنانو چې دی ګوتې نه لګي نو هغه وایي موږ د دې لپاره څه چل وکړو چې موږ ته به دا روپۍ څنګه میلاویږي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده. بل دا ویډیو ستاسو د ټولو دپاره چې دا اهم ده، ځکه هر یو کس ته چې دی سبا ورځې دا مشکل راتلی شي، یا یې ګوتې نشي لګېدلی، یا یو زنانه وفات شي، یا وایي چې زموږ روپۍ چې دي بل چا رایستلي دي. نو دا ویډیو چې دی دا ستاسو د ټولو دپاره اهم ده چې دا ویډیو تاسو وګورئ او دا ویډیو چې دا مخکې شیر کړئ چې نورو غریبانو ته هم ورورسي. بل دا لایک شیر چې دی دا پرېږدئ، نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ. نو اکثر ځینې کسان تپوس کوي د یوې زنانه روپۍ چې دي دا بله زنانه رایستی شي، نو د هغو له طرفه چې دی د یوې زنانه روپۍ چې دي دا بله زنانه نشي رایستلی، خو په یو څو طریقو باندې چې دی دا رایستی کېږي. اوس تاسو یو ځای ته لاړئ او تاسو وایئ چې هلته کې موږ خپلې روپۍ راوکاږو، یا داسې ستاسو کور ته څوک راشي تاسو ته وایي چې پلیز شناختي کارډونه درکوو، یا نور داسې قسما قسم دوکې چې دي د دې په ترو باندې کېږي، او د هغو سره دغه ماشین وي او دغه ماشین نه وړئ ستاسو د کور زنانه چې ده هغو ته ګوته ولګئ. چې کله ګوته ولګوله نو دغه روپۍ چې دي دا به وتلې او هغه بل کس چې دی دا به رایستلي. یا تاسو د روپو ځای ته لاړئ او هغه کس ګڼکپې هغه نه هم په دغه دوکه باندې چې دی ایستی شي، نور بل کس دا روپۍ چې دی دا نشي ایستلی. هم دغه یوه طریقه چې ده په دغه طریقه باندې دا ایستی کېږي. بل دا اکثر ځینې کسانو ته مشکله دا راځي چې د هغو ګوتې نه لګي، ګوتې نه لګي، هغه چلته ګوتې لګوي نو ګوتې نه لګي، هغه روپۍ چې دی د دې د وجې نه ورته نه میلاویږي. نو هغه کسان به دا چل کوي چې هغه به ځینې ادراته خپلې ګوتې چې دی دا به اپډیټ کوي. چې کله تاسو خپلې ګوتې اپډیټ کوئ نو د هغې نه وروسته چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. خو که بیا هم هلته کې ستاسو ګوتې چې دی دا نه اپډیټ کېږي او ستاسو په ګوتو کې مسالې د هغې هغه لیکلي چې دي مکمل ختمې شي او ګوتې نه لګي، نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې بېنظیره انکم سپورټ پروګرام دفتر ته به ځئ، هلته به یو فارم درکوي، فارم به ډکوئ، خو د ځان سره به د خپلې فیملۍ یو کس بیایي، که زوی وي لور وي، خو چې د هغو شناختي کارډ وي هغه به د ځان سره بیایي، هغه به نادره ته وړئ، د هغه ځای نه به ستاسو ټول هر سره وشي. نو دغه روپۍ چې دي دا بیا تاسو ته په دفتر کې میلاویږي. ستاسو چې کوم بچی ستاسو سره تللی یا ستاسو د کوم رشته دار چې ستاسو سره تللی هغې رشته دار ته چې دی دغه روپۍ به ستاسو میلاویږي. نو په دغه طریقه باندې چې دی تاسو د ګوتو دغه کولی شئ. په دې باندې په تفصیل باندې زموږ ویډیو چې دا هغه هم پرته ده، هغه ویډیو تاسو هم کتلی شئ. اکثر ځینې کسان وایي چې یو زنانه مړه شي یا زموږ مور مړه ده یا یو خور مړه ده، د هغې د روپو سره به موږ څه چل کوو، لکه هغه روپۍ چې دی دا موږ ته میلاویدی شي که نه شي میلاویدلی. یا اکثر بچي تپوس کوي زموږ مور چې د هغه وفات شوې ده او د هغې روپۍ چې دی هغې ته میلاویدلې، دا روپۍ به اوس موږ ته میلاویږي که نه میلاویږي. نو دغه روپۍ چې دي دا بل کس ته نه میلاویږي. د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ که د هغې انګوري د هغې هغه انګور چې دی د هغې لپاره به رجسټریشن کوي. دغه شانتې که په کور کې نور څوک مشرانو واده یې کړی نو هغه کس چې دی د هغې لپاره رجسټریشن کولی شي او دغه روپۍ چې دي دا به هغو ته میلاویږي. خو داسې ډایرکټ چې دی دا روپۍ نه وراوړي، د هغې لپاره به رجسټریشن کوئ او دې ته به څه وخت چې دی صبر به کوئ، نو د هغې نه وروسته چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. نو د دې ویډیو په تفصیل باندې چې دی تاسو به پوه شوي چې د یوې زنانه روپۍ چې دي دا بلې زنانه ته نه میلاویږي، او تاسو چې په کومه طریقه باندې دوکه کوئ ستاسو روپۍ وکاږي نو هغه هم تاسو ګوته لګولي په دغې ترو باندې ایستی کېږي. بل لا کم کسان چې د یوه زنانه مړه شوه نو بلې زنانه ته نو دغه روپۍ چې دي دا هم نه وراوړي، لکه بلې زنانه ته نه وراوړي، د هغې لپاره به هم تاسو رجسټریشن چې دی دا به کوئ، او که ګوتې نه لګي نو د هغې لپاره به نادره ته ځئ، خپل هر سره چې دي دا به اپډیټ کوئ، نو د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي.